سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نن کم مسائل دی ویختو په باره کې، بریتونو په باره کې، ګیرا اور اندغه رنګي نوکونه اور سنتي ختنې په باره کې دي. سبنن بیان شي سبا شي ان شاء الله. ټول لړم به خدا خبره په شریعت کې دا چې د بدن اور د ماحول صفائی ډیر زیات اهمیت شرط بیان کړی دی، اور دا یو چې کم سړی لګ لګ پوهیږي لګ شان علم ورسره یې ته د خبرې پته ده. د بدن د صفائی د خطر شریعت د ویختو په باره کې څه هدایات ورکړي دي. هغه کې پهلا نمبر کم سړی په وخت باندې خپل ویختو کې ګومنس کولی شي اور تیل لګولو فرصت وي نو بیا خو ویخته ساتل خیر دی، خو کچره تیل نشي لګولای، ګومز نشي ورکولای یا زور نشته، نه د سر اټول ویخته کټ کول غته جایز دي. علامه ابن عبدالبر رحمت الله علیه په نس باندې د سر اټول ویخته کټ کول په دې باندې اجماع ده، او فتاوی هندیه کې ویخته ور کوټی کول دا سنت عمل دی، اور هر جمعه باندې ویخته کټ کول دا مستحب عمل دی. ها البته کوم علاقو کې ویخته ور کوټی کول یعنی گنجه کول د گمراه فرقه علامت وینه الته بیا ځان ستل پکار دی، لکه خیر القرون کې د خوارجو د علامتو تو شغو کې وړي غټه فتنه تیره د خوارج نو غو بسرونه گنجي وي، بس چا سر گنجي وي دا ما قشه دی. ها تو شوګه صحابه کرامو کې حضرت علی رضی الله عنه عادت دا چې غو ویخته مکمل کټ کولو. کچر یو سړی د حضرت علی رضی الله عنه په اتباع کې حلقه یعنی سر باندې بلیډ تیری نه دا د صحابي په سنت باندې عمل کوي. ٹھیک شو، خپل باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اور عام صحابه کرامو حلق یعنی سر گنجه کول صرف حج اور عمره په وخت کې کړی دي، نور عام حالاتو کې ویختو کټ کول او رخصت شته خو ضروری نه ده. ٹھیک ده. دویم نمبر باندې کم سره چې د خپل ویختو خیال ساتل شي، کغه وګدو ویخته ساتي خیر ده. ته خبره زکه کړي کنه یو ني سړی وګدو ویخته پریخي او د سپا ګډک وینو سنت بیزتی کوي چې خه خیالي ساتي شي. ټیک دي چې نه ساتل بیا لری کاوه ویخته. دریم دا چې د سر د ویختو بعضی حصہ کټ کول اور بعضی کمول اور بعضی پر خودل دا مکروه دي. علامه نبی رحمت الله علیه فرمایي چې د علاج اور د معالجې نه علاوه محض د زینت اور د تشابه په وجنه قزع کول یعنی صحیح حصہ کټ کول څه پر خودل بل اجماع مکروه ده. فوجي کټ او فلانکې کټ موږ د نمونه نه زغدا نه یانو نمونه لګولې وي، ولی چې دې کې خپل کم اور فساق او فجار او علامت دي ادا ټول مکروه دي. ها دغه ځکه ورکوټي کې بر پری دي یا دغه ځکه کرخي وکي کتلی مدي مختلف شیزونه خان وسخي دي. سلورم نمبر باندې خزو ته لپاره د بغیر ضرورت ویخته کټ کول ناجایز دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دینه منی کړی دي، ولی چې دې کې د نارینه سره مشابهت ته اور خپل تخلیق کې بګاړ پیدا کول دي. پنځم نمبر باندې نارینه او تخپل مخنه زیاتی ویخته استل اور صفا کول دا جایز دي، خو شرط دا دی چې دې کې مبالغه نه وي اور د خزو یا د مخنث یعنی هجرګانو په سره مشابهت نه وي. زیاتی ویخته د ګیرن علاوه دا استل شي. ټیک شو، خپل مشونه ملوي. البته د پوزې کم ویخته دي دا استل نه دی پکار، ولی د دې ویختو استلو سره د بیماری لګیدو خطر ده. دا لار وسه د پوزې کې ویخته دي لپاره پیدا کړی دي چې ګرده د ننزي نستا په پیپړې محفوظ پاتې او چې دا د وې استلونو اگر دوی سره دوله شي پاتې نشو. نور صفائی کول پکار دي چې کم باری غبد لګي، خو فل صفائی ټیک نه ده. صحیح ده. شپږم نمبر باندې اغه ټول ویخته چې هغه د زینت غسر نه متاثر کیږي او ني صفائی کې څه رکاوټ جوړيږي، دغه کټ کول جایز دي، خدا خلاف عادت دي اور مکروه تنزیهی دي. لکه د خپل سینې ویخته صفا کول د باډي بلډرانی صفا کوي. ټیک ده. اور اندغه رنګ خپل ملانه ویخته کټ کول دی ضرورت نشته یو سړی لګیا دی اسې کټ کی نه، دا مکروه تنزیهی دي نه دی کول پکار. اوم دا چې جنابت په حالت کې چا باندې غسل واجب وي ویخته یا نکونه کټ کول دا مکروه دي. تنا پاکي اور دا آزادانه جدا شو نه پاکي په حالت کې غسل وکړه د بادي کټ کا په خبر باندې پوښي، خو قانون چا کټ کو نه ټیک دي سم مسله پکې نشته. اتم نمبر باندې سر د ویختو څخه خاص مقدار فقهاو ذکر کړي نه دی،
دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم به وخت کله د غوګونو نرمي حصے پوری دا د سړو یو قسم دی ها دغه ځای پوری اور کله به دي 60 پوری وې دغه ځای پوری ٹھیک شو اور کله کله به وګو ته ورسېدو دا وګو ته اکثر جهاد په حالت کې مصروفیت په ډېر ټیم بناو نو وخت به د وګو ته ورسېدو دا درې قسمه وفرا لما جمع د نمونه دي بات کې دي شراشي او دا درې قسمه وخت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نسانو کې ثابت دي کان کی لو تک د نرمي سے پر سیده کټ کې وګو پوری اور یا پملا باندې ورسره پرتوي ډېر زیات نه کچر یو سړی د کبور اور د خزو سره مشابهت وچینه د سکی نه بیا ناجایز دي یو سړی د کلین شوی کړو وختي پریخي دي او روان وي نو بس خو دې اسانه کینه بیا خزو سره پته نه لګي ها نو ګيري سره د سړی خون کوي ښا زموږ د کالج یونیورسيټانو کې دا ډېر غټه مسله ده ګيره بریت پی شنوي او نور به سړی پریخي وي څه چاله دا سنت نه دا سنت پری دی یو دا سنت نه پری دی دا کم سنت عادتي تر عادت بټیر کی سره صحیح ده کنه سړی الا رو بي پکې چې کله ګیره وي ورسو چې ګیره نه وي کنه بیا سه ټول د پته لګي چې نسخه ده ان شاء الله ها ٹھیک دی نه هم نمبر باندې نریناو نه علاوه نریناو د پاره صرف زینت د پاره ویخته تور سپین ویخته استل دا مکرو دي ګیره کې سپین ویخته دي دا وبسل یا سر کې سپین ویخته دا وبسل دا مکرو دي البته د خزه په خواهش باندې کچري ویخته سره کی یا تور خزاب ولګي نه امام ابو یوسف رحمت الله علیه په نس باندې جایز نور نه سره امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی صحیح ده کنه نو خزاب لګول نه من راغلی حدیث کې سخت وعید دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اخیری زمانه کې به خلک ګیره توري دسه به توري لکه کانتر په د سینې باندې تور ویخته اور دو جنت کې سزا نشته دی صحیح ده کنه وعید دی په خو بهر دلته روان دی بات کې مجاهد د پر اجازه شته چې په کافرانو روبي ټیک دی بات کې رسی به الته شروع بوسي پرې ده سر ویختو کې پیوندکاری کول څه مطلب نور ویخته لګول پردي ویخته لګول اسلام کې د خزو د پاره د خپل ځان خولې کول تحسین او د تزیین اجازه شته خو دې مطلب هرگز نه دی چې زیب او زینت د پاره هي کې مبالغه او کې خپل قدرتی کم شکل او صورت غا بیګاړ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مختلف خزو باندې اعلانات کړي دي ها الله رب العزت لعنت کړي پیغمبر علیه السلام لعنت کړي لعن الله الواصله والمستوصله یو روایت کې دا راغلي دا ته حدیث به بعد کې مې اول دې میزان پوي کې دا څه ته ویلېږي واصله اور مستوصله دا هغه خزیدي چې غخپل یا د نور خزو ویختو سره نور خزو ویخته ما زینت د لپاره جوړاو کې خپل ویختي شته خلک دي بلې خزینه ویخته کټ کې دی ویختو کې میلاو کې چې د ویختي ګڼ زیات شي ټیک شو ویخته حسن دی خزه د لپاره اسه حسن دی فقهاو په نس باندې دینه هغه صورت مراد چې کله یو خزه د بلې خزي ویخته په ګوندو سره ولګي اوس ګوند نشته دی اوس یا ویګ دی او یا پیوند کری ده ٹھیک ده کنه او دا ټول غټ کاروبار انډیا کې دی ښا هندستان کې دا چې کوم د هندوانو ولاده سي دا خیرن پیرن چې 25 سال کې نیوی لمیدلی دیو الته کې خپل مندر کې ورسې سوړه شان جوړه کړی دی کې کومه خزه ویخته و چې غا برکتی ده نه بس باری نه کې نوري غي بلیډ سره کټکی به دي د لاس کې ویخته ور کې دی بیاغه اش ماشين ته وګرځي بیا دوی د سکارو کې چې دا اورل رامیان دي دا دکانداریان شروع دي نغه وک بیا فیکټری سره خبر کړي غي ته ورکی هغه دی ویختو باندې کیمیکلز ولګي د ریجی کې نه ویختو چې ډېر خپل به ریجی کې کنه اور باندې کیمیکلز ولګي واشي کې صفا کې بیا مختلف رنگونو کې به یورپ ته سپلای کې او یورپ کې ټول نه زیات قیمت ته وګ دی ها چې مختلف رنگ ورخلي دا هندوان ولا ویختال ته انګريزانو په فیشني کې ودل د غریبانه گنجي کې دیو جن دل کې پاکستان کې چې تاسو چا سړی دي چې وخته کله کټ کې نه باندې هغه ته ما خپل وختره کا پرګ دی ورته نه چې وخته د تفرید او لغه مخ کې نه لین جنگولي دا وخته خرڅي اور انساني اعضاء خرڅول دا حرام دي ځکه دا ګردا خرڅول دا حرام دي سترګه خرڅول دا حرام دي او وخته خرڅول حرام دي دا وړو وخته نه خرڅي خو غټ وخته وي دیو به تاسو وی نه بزمو محفوظ کو دا ځان سره راوړه چرته قبرستان کې دفن کا یو غو وخته محفوظ شو دویم دا چې دا جادو کې استعماليږي نه چې تا وخته سره چا سره کې استعمال شو تاسو سره بیړه غر کړه نه څه ضرورت دی ځکه نو کو مبارک کې دا حکم دي چې دفن کول پکار دي دا جادو کې استعماليږي ستاد بدن یو اوزو چاته لاړو کنه یو شیز غته ملاو شو غته پتا باندې جادو کول آسان شو زما په خبر باندې پويږي ٹھیک ٹھیک کنه بعضی خبره د سپین کوم چې پوي بیا دا ورستانه چې مصیبت کې ګیره په دیواله سر وای
علامه شامی رحمت الله علیه فرمایي چې دینه هغه واصله او مستوصله نه هغه بوډاګي خزي مراد دي چې هغه خپل ځواني ظاهر کول لپاره یو ویګ ولګي یا دروغ ويخته ولګي. دا ولی ناجایز دی وجنه چې یو خودی کې دروغ او دوکه ده اور بیا پردی ویختو باندې فخر او تکبر پکې راشي اور دوین دا چې بلا ضرورت د بل انساني اعضاونه اجزاونه فایده وچتولي اور انساني اجزاونه فایده وچتول جایز نه دي. وینه ولی جایز ده؟ وینه زکه چې وینه کې بل مسلمان ته نقصان نشته، غو فایده ده. وینه زکه فقها وایي چې خیر ده، خو دین علاوه نور اعضا خرڅول ده ټیک نه دي. البته دین علاوه د زناورو پاک ویخته یا وړې یا نور شیزونه ګوند سره کولګي نه هیڅ مسله نشته. اور دیکن دا چې غو ګوند سره نه لګي یعنی مستقل به نه لګي او خپل د خوند مخې ته ځان خولې کوي نه دی اجازه شته دي. دی کې لک په دې باندې ځان پوي کې بعضي وخت ویک فکس لګي او ویختو نه مکمل ختم کی خزینه غو باندې کیمیکلز ولګي هغه چې کم مسام دي د ویختو سوري دي غبن کې ویخته نه روزي بیا وی ګوند سره ولګي د سه فکس بیا لګ لګ ویختره واچي پته نه لګي دې سره غسل او دس نه کیږي بډای غر کده ولی چې دنه ویختو د خوبوس نسی کنده واټر پروفي نه غسل او دس سره نه کیږي. البته کا پیوند کریو کی غبات کې روان دي هیر پلانټینګ ورته ویل کیږي نه سو د ډی ډاکټران دي اور خپل چې کم گنجواله دي دا ختم کی ټیک شو کنه دلته زمایو ملګری دي هغه سره انګپ لګولو سری گنجه شوی دی دا گنجې چې دا بوډاتو علامت دی. ما ورته وې مل څنګه چل دی خیر سر د گنجې شو لکه مالدار شوی ما ته نه کنه په دې خفایم سر ما گنجې خو مالدار نشو ور سره دا اسی مشهور چې نو شریف زکه مالدار چې گنجې دی ښا دا مزوري خبر نه چې سړی گنجې مالدار ډیر گنجیان د خور پړه ګرځي ښا ٹھیک ده خدا ما سره هغه سره غپ لګولې نهر پلانټینګ اور د گنجواله ختمېدو شریعت کې څه حکم دی؟ په دې اصول پروشنی کې کچري او سړی خپل گنجوالی د پر علاج کوي اور د خپل بدن نه بل ځنه ویختر وبسي اور کمه یې متاثره د غیب په مسامو کې ولګي اور دې کې څه ګوند یا ګلو یا نور څه کیمیکل استعمال نه کی بلکې قدرتی طور باندې دا ویختر وکړي نه به تور علاج دا طریقه اختیار کولو گنجائش شته دی. د سکار کوي کنه دغه زنه ویختو وباسي ها دو زنه یا د خپل دغه زنه ویختو وباسي دا د نرمي سینه دلته نه ویختو وباسي اور سر کې چې کم مصاب دی کنه الته کې جړړوي بسره د ویختو پکې ولګي خدا ډیر وګ ورته اوچت کی د سر باندې چې کم ویختو دی دا وشو کی ورته دا راوخلی دی مسامو کې ولګي قدرتی طور خدا په خپل بدن ولا لګي د بل بدن ولا جایز نه دی. زه به خبر باندې پوه شوي خو دې کې بهرحال اگر چې ساید افیکټ شته ساید افیکټ دا مطلب چې دې کې کینسر وغیرہ خو بهرحال زیات تر پکې امکان دا چې دا محفوظ علاج دې کې څه مسله نشته. فطرتي طور باندې که خپل ویښته خپل سر کې لګي دې کې څه مسله نشته ولی چې دې کې دروغ نشته اور نه د بل انسان د جز نه انتفاع فایده اوچتول دي بلکې خپل کم قدرتی حسن دی هغه برقرار دوباره بحال کول دي. فقهای کرام او علاج او معالجه کې لږ وسط نه کار اخص دي وي خیر دي دا ټیک دي. دویم قسمه خزي الواشمه والمستوشمه حدیث کې په دې معنی لعنت راغله دینه هغه خزي مراد چې خپل چهره کې یا په لسونو کې ستنو سره سریو کې غیر سره کندي وبسي بیا غي کې رنگ یا توري یا بل لیل وغیرہ واچي او دا ډکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خزه چې خپل باندې دا کار کوي یا بل چاته کوي په دوړ باندې لعنت کړي دي. این موجوده دور کې ته ټیټو ویلې کیږي موږ مسلمانان خو الحمدلله ډیر کم کوي خو د انګریزانو دا خو تباہ او برباد کا وان ډور زندې تاناسي بګې خپل کلبونه دي بس هغه کې سیم لې بیا د ماشینونو لګي ټکه 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 بس هغه اوسګار دي اوسو کار شته نه او به په د مخن کړي په د سټي کړي په د لسونی کړي دا ریسلینګ ولا کم دي دا اوسګار دي دوی دا کړي دي صحیح ده کنه دا زموږ شریعت کې حرام دي. اور وجه دا ده چې فقهاو لیکلي وسبب النهي عن تلك الامور د دې منه دی وجه نه راغلی هو ما فيها من تغيير خلق الله تعالی چې الله پاک ته په کوم حالت باندې پیدا کړي ته باندې خوشاله خپل لګي ځان بدلې را بدلې اوس ولې سبب باندې وجه مې پوښ. دریم قسمه خزه الواشره والمستوشره دا کمی خزیدي دینه مراد هغه خزیدي چې بغیر د ضرورت ماز خپل ځان ځوان اور خولي زهرول د پره غخونه ناری کی غخونه کټ کی دا اوس یو فیشن دی ښا زمو خدل ته نشته خو او د حدیث کې متفلجات ټکه هم راغلي دي دا اصل کې د غخونه چې کله نری کې کټ کی اطرافونه دا حسن دی نن سبا
او مخکې باندې عربو کې جهالت زمانی کې او ځکه پیغمبر اسلام دینه منی کړی ده. اوس نن سبا یو علاج دی غخونو کې هغه فریم واچي غخونه سیده کی غخونه سیده کول خیر دی او ضرورت وي کار سوې خدا غخونه نری کول د سی چې کم غخونه ترسي غسیده کی به دی غخونه مس کې نری نری وزیر اولی فاصله سره ټیک شو. دا عربو کې یو حسن وخه متنبی اشعارو کې د دې ذکر کړی دی چې کله خپل لیلا ذکر کینې به وی چې د غخونه د سپین دی لکه د واوري ولا سپینی سپینی دانې دا غي زمانی کې اوسې دا اوس خلک اوس بس د ډېر شو چې ماشينونه راغلو نه دینه حدیث کې من راغلی. سلورم نمبر هغه خزي نامسا اور متنمسا دا هغه خزو ته ویل کېږي د باندې ځان پوي کې چې بغیر د ضرورت خپل مخ اور د وروزي اور د باڼه د دې ویخته وباسي بغیر ضرورت پوه شو. بغیر ضرورت دا مطلب چې یو خزي غي د وروزي دومره غړتي چې بس سما ځنګلي ښکاری هغه د شریعت اجازه ورکړي چې د پوزې مې پاسه داسې خالی کا ولی چې دا ډکوي بد ښکاری. خو اوس ودینه فیشن جوړ دی بیوټي پارلر ولاندا کار دی بل کار نشه د وروزي نری کوا غټوا او باسا توراوي او دا بس ټیک شو موزګار دی. ها حدیث کې په داسې خزي به لعنت راغله چې هغه بغیر ضرورت تحسین او تزیین د لپاره دی کې مبالغه آرایی کې یعنی زیات. ها البته چې کمی خزي ګیروي یا بریتونه وي او خپل باندې روتلی وي هغه ته د دې ویختو بستل او صفا کول دا مستحب دي او د کې به اجر او ثواب ورته ملي. دا څلور قسمه خزو باندې حدیث کې راغلي لعن الله الواصله والمستوصله الله پاک لعنت کړي په دوی دواړو خزو باندې. دا خزي دي چې او ویخته د بل چاوله لګي او بل الواشمه والمستوشمه ټیټو کول ولا خزو باندې الواشره والمستوشره هغه خزي چې هغه خپل غخونه نری کی اور النامسا والمتنمسا هغه خزي چې هغه خپل وروزي نری کی. ټیک شو کنه دا نن سبا فیشن دی. ښه زموږ د خزي خو الحمدلله ډېر نه خبري خدا شعرونو کې دا مسله ده. اوس ویختو کې ګومنځ کولو مدت څومره دی کله به ګومنځ کوي نه چې کوم خلکو ویخته ساتلی وي اور ګیری وي نو دغه صفای خیال ساتل دا شرن ضرورت او ساتل پکاري. خود دې مطلب دا هم نه دي چې شپه او ورځ ګومنز اور سنی اور ګیره بل کار نشته. ها لاس کې ګومنز نیولې وي او شپه او ورځ ګومنز کوي دینه من راغلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به لګاتار د سر کې ګومنز کولو نه منع فرمایلی ده چې دا مکوي. البته د یو ورځې وقفه سره البته د یو ورځې وقفه سره یعنی ورځې کې یو ځل ګومنځ کول دا ټیک دي. البته علاقو او د افرادو په اعتبار سره کله ویخته ګنده شي یا خیرنیږي نو بیا صفائی او ګومنځ کول دا پکې ضروری دي. دي کې بیا شریعت انسان تخپل پرېخي دي چې ته دړی مزوري کوي او یو ځل ګومنځ کوي نه ان شاء الله چې منډه وای نه دوړي بدن خيږي. ها جاز غونته اور یو سړی دغه صفه ماحول کې د دفتر کې دغه څه ضرورت خو د یو ځل کوي نه انداز علاقې اثر وي بعضونه کې ماحول صفائی بعضونه کې ګرده دوړه ډیره وي لکه شهر کې نه دغه حالاتو مطابق قتل پکار. بل زیر ناف بال صفائی نوم نه لاندې کم ویخته دي. ټیک شو دین ډیر نوجوانان نه دي خبر ټیک ده خلی نیولې وي لګ علماء نه تاسو کې د شرم څه خبره ده. خزي او نر د پاره دواړه شرمګه یعنی مخ کې ورسته د دې صفائی د سره نږدې صفائی اور دینه د برکه مې علاقه ده د دې صفائی کول دلته کې چې کم وختر وزي د شریعت په اصطلاح کې عانه ویلې کیږي عانه. ټیک شو کنه خو تاسو ته ما زیر ناف لفظ ذکر کو. ټیک شو دی وختو صفا کول په خزه نر په دواړو باندې مسنون دي یعنی دا مسنون عمل دی دا بکی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د دې وختو صفا کولو تاکید فرمایلی دی اور د دې صفائی لپاره باقاعده وخت ذکر کړی دی مقرر کړی دی اور دا د انساني فطرت هم دا تقاضا کوي چې دا وخت د لري کی د دې ویختو حدود نوم لاندې نه ونیسه د شرمګاه ارد گرد اور دین ورسته شرمګاه پر چې څومره ویخته دي د باټول صفه کوي. زما خبر باندې پوه شو نوم نه به شروع کی نوم سره متصل کې او نوم نه لنګ لاندې ښکته کوي خبره نه ده. کله سړی چې ډکو مته اوسته تشو مته اوسته کینی نه نوم نه لاندې دوه کله کرخي جوړیږي د خېټې کې. ټیک ده کنه کا ډایرکټ نوم نه صفه کین ټیک دی اور قانون نه کینې چې نوم په څه کما والا کرخه دا غینه شروع کی. ودې خبره باندې د کتاب ولني ذکر کړي خو زی درته وایم دا صفای بیا چې کوم شرمګا د دې صفای خصوصیتونو صفای ټیسټس اور دې سره د پتنونو پر کم کم ځای پر چې د عوض ټچکیږي دغه صفای دا ټوله ضروری ده. پوه په خبره باندې بیا پوهیږم دې صفای بقاعده ضروری ده. نوم لاندې نه ونیسه
اندام مخصوصه سره ارګیر څومره ویخته دي سره د ټیسټس خصوصیتونو دا ټول به صفه کوي ٹھیک شو کنه دا صفائی ضروری ده او رست شرمګه چې کوم ځنه قضا غټه تقاضا کې دا صفه کول هم ضروری دي او رست کم ویخته دي دا هم صفه کول پکار دي اور دې باندې زیات تاکید فقهاو کړی چې الته کې د ګندګي احتمال زیات دی ولی مثال په تور باندې یو سړی دغه خېټه نرمه ده د سونې دي دا ویخته ګنده شو غسې استنجاونه کدي سره دی موس کیږي نو دا ټول احتمالات پکې شي ځکه فقهاوی چې دا صفائی وکړي خزو او نریناو د لپاره په کمی طریقې سره وی دا ویخته لري کوي شي ضروری بلیډ نه دی کدی کې اوسترا بلیډ استعمالي بیا ټیک دی چونا استعمالي بیا ټیک دی کا پودر استعمالي بیا ټیک دی اور کانو غوتو سره اوباسي بیا ټیک دی البته خزو د لپاره استل اور پودر سره صفاکول دا سنت اور مستحب دی اور نریناو ته بلیډ استعمالولو کې ثواب ډیر دی زما په خبره باندې پوهیږي نر سره به صفائی سره کوي بلیډ ساده کې ثواب ډیر دی نور کا هیر ریمور استعمالین ټیک دی او زنانو ته هیر ریمور استعمال پکار دی او زه د اکثر تاسو ته چې خزو ته خرچه ورکې غا د دی وجه نه چې بعضی چیزونه دي چې تا ته نشي ویلې خو هغه د ضرورت چې اور خپل ضرورت پوره کوي ټیک ته کنه له خرچه ورکوي دا ویخته په خپل باندې صفه کول ضروری دي کچره عذر و نه بیان یا په خپل کور ولا باندې دا صفائی کول شي یو سړی ډیر عمر ته رسیدل دي صفائی نشي کولای او کور ولا خاصه صحتمند د کور ولا به صفائی کول شي او کني کول ټیک دي کني کول بس بیا وینځ تنظیم کوي وینځ شتانه دیو جنا تاسو ما مخکې ویلو چې دې کې بیا یو مشر بوډا سړی د صفائی ضرورت دی بچی ورته دا صفائی نه کوي نی لور کول شي بیا ورته نکاح وکي یو خزه ورته صفائی کوي نور اسه نور د کار نه دی خو د صفائی خو ورته کوي کنه مستحب دا دی چې هر جمعه د نوم نه لاندې ویخته او د ترخ ویخته نو دا د صفه کوي نکونه د کټ کوي او بریتونه د ورکوټي کوي ولی چې دا ثابت دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به بریتونه او نکونه په هر جمعه کټ کولو او چې کم د نوم لاندې ویخته دي دا هر 15 یا د 10 ورځې بعد به صفائی کولا زیرنا بال وسونه ورځې بعد 2 هفتو بعد اور یا شلو یعنی 2 هفتو بعد اور د ویخته کم د ترخ ولدي د به کله میاشتې کې یا دین لک زیات وخت کې صفه کولو تا هم اکثر عادت مبارکه بداو چې جمعې مستطلو نه مخکې به صفائی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایله یعنی په هر هفته صفائی کول افضل دي 15 یا 10 ورځې بعد 15 یا 10 ورځې بعد صفائی کول مناسب دي او 40 ورځې پورې مرخص دي یعنی رخصت شته دینه زیات تاخير کول مکروه تحریمی یعنی حرام ته نږدې 40 दिन के बखामखा दा सफाई के और का 40 दिन पर दा सफाई होना का बिया मकरूह तहरीमी गुनाह के मुब्तला है नास पे जुमात के गुनाहगार है زما په خبره باندې پوهیږي اور دې باندې وعید راغلی دی ښا 40 ورځې نه زیات په دا وخت نه پری دی 40 ورځې نه زیات په دا نه پری دی 40 ډیز نه مخکې به نه پری دی دا درته ځکه وایي چې نوجوانان دې کې غفلت کوي ون ورځ په بي تناسي د صفائی ټایم ور سره غریب سره نه وي او شو په خبره د ترخ وختو څه حکم دی د ترخ وختو هم صفه کول خزو او نریناو دواړو د لپاره پکاري خزو ته دا حکم دی بیا برابر خبره چې بلیډ سره کوي اور یې غوتو سره وباسي بیا هم خزو د لپاره اور نریناو دواړو د لپاره افضل دادی چې دا ویخته د وباسي خو د وبسل ډېر سخت در کی دا څو نشي برداشت کوي بلیډ سره کار چلوي ټیک شو کنه نکونه کټ کول نکونو کټ کول خزو نر دواړو د لپاره سنت دي ټیک شو کنه خزو د لپاره سدي خزو د لپاره سنت دي دا ځکه وایي چې خزو دومره نکونه بریغي او به پلش ورته کړي خاص کر د تعلیم یافته طبقه صحیح ده کنه مولانا منظور منګل سے به فرمایلو کله کله غاټر غپ لګیغا وی چې کچریش پرسم تعلیم دی د پرې چې د پولاړې باندې خوراک کول پکار دی هوټل کې نو خر خو سره کیږي نه دی ویلغه پولاړې خوراکي بیا تا هغه کې سفر دی مونږه بد قسمتي دا چې کم عصري علوم دي هغه نه مونږ ادب او تهذیب نه زکو صرف مقصود مده چې جواب راته ملو شي سر خړل انا خدای چې سره تهذیب اور یو باده به سره جوړ شي شریعت نه خبر شي خصوصو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هر جمعې موز نه مخکې نکونه کټ کولو او بریتونه بین کټ کولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی فرمایلی دي چې د نکونه کټ کول دا فطرت انساني دی چې کله کم ځای کې دا نه چې دا انساني فطرت دی دا یا څه چې دا د ټولو پیغمبرانو سنت دی ښا 1,24,000 کم وبېشم به کرام اوسه دی سنت دی لہذا نریناو اور زناناو ته فیشن یا د سستی وجنه غړ نکونه پر خودل دا مکروه دي ټیک شو کنه خځې دې کې ډېر زیات سستی کی بیا نریناو کې باسو دا نکونه پریخي دومره پریخي څه چلے جی دا صفائی تم ساتلې دي څه صفائی کوي
چرته ګودام د وسره غن سره زر وباسي که سپین زر وباسي پوه شو په دې خبره یو نوک پر خدل هم جایز نه دي دا دی او کدا غدی دا چې کوم نوکونی ټول نوکونه به کټ کړي علامه اسکفی رحمت الله او علامه شمی رحمت الله فرمایي چې غټ نوکونه اور غټ بریتونه ساتل په دارالحرب کې غازیانو د لپاره جایز دي زنده باد خان جهاد پر ډیر کارونه جایز کیږي ښه غټ بریتونه او غټ نوکونه ولې وجه ذکر کړي د کې روب دا ډیر دی چې سو ګوري او چې دا اوسماره دی ٹھیک ده کنه او چې دا وخت د وی ببر صبر او غټه ګیره دی چې بچا ورشي نو خو د خیر کې ښه پیمپر بیډه کوي دیو چې نه په تور اسلحه یا د اسلحه صفای د پره او یا د اسلحه کولولو کې نه نوکونه پکړیږي نه بیا خیر دی ها ٹھیک شو کنه جمعه ورځي موز نمخ کې نوکونه کټ کول افضل اور مسنون دی ٹھیک شو کنه بیا هم که یو سړی نوکونه ډیر زیات شوی نه بیا جمعه ورځې فضیلت ته د انتظار نه کوي بس کټتی کی بیا برابر خبره چې شپې کټ کی که ورځې کټ کی په خلکو یې شپې نوکونه نه کټ کو که کټ نه کو څه چل یاره چې خلک وایي نو چې ښه نه دي وایي د بیخونه بسه صفایي 24 غنټې مقصود ده شپې وي که ورځې صفایي کوه نه او داس نه متیږي ورسره آباد کې روان دی اوس او بیا عوام کې دا مشهور چې جی شپې کور کې جړو لګول دي ولګو ملولې نه لګي بیا خلکو کې غربت راځي نه غریب بس غریب کیا سره بیڑا غر کړه صفای کول پکار دي شپې جړو لګول جایز دي ورځې لګول جایز دي شپې نو کونه کټ کول جایز دي ورځې کټ کول جایز دي پوه شو په دې خبره باندې ځان نه مسلې جوړې کړې دي دا کتاب البطن هم پښتنو کې ډېر دي خاص کر خزو کې خېټه نه مسلې او دا کار دی کله کله ما د ټلیفونو کې چې 1000 ظلم سورته یاسین ویلي وجي چې یو خزي ویلو چې د سره ضرورت پوره کیږي نو ټیک ده نظر ته تا خو هدایت وکړه چې 1000 ظلم سورته یاسین خالف لمین ناس پر قران ختم کا کنه پوه شو په دې خبره غان ټیک دي نه چې حرام دي خو به دوی خزي چې یو بل نوري کنه و به کار وظیفه شروع کړي بیا پر ته چا ویلو چې جی مونږ ته چا ویلي دي چې وړه بوغه کې دا وظیفه دی ګوره خامل ور د وغه ګلو بیا وې دینه بوړې وړې دانې جوړې کې خامل دادو کو بیا وې په هر دانې باندې یو صورت یاد کوس رنې دي چې دا ور باندې 41 زلی وای مل بیا بسکه وې دا بیا سمندر ته یو سه مشانو دا واچ الله پاک به ضرورت پوره کی تاسو په خو یقین وکي چې سمندر ورته کم ځای نه راوړي کراچۍ ته بده تاسو پته نشته خو بس مړه چې څو وورو کوي تاسو نشته دی لکه د کور کې سنانا پوي کې په وظیفو زنونه مړ کو هفته کې سر سپینی چې تاسو کې څه چل دي ډیره ګرانه وظیفه شروع کړی ده خو دا ته هدایت وکړه الله رب عزت چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها سختی نه کوم او دوی په ځان سختی شروع کړی ده زه په خبره پوه شوې دا اوس هغه دور نه دی چې کم د نن 50 سال مخکې چې بس یو مولا بو مونیا خلاصیا به ویل کو جمعات کې پروتو نه مسائل نه خبرونه سه نن د سوشل میډیا دور دی ته چې مسله بیان کې تا فون کول نه مخکې تحقیق کړي بیا تا فون کې چې مسله غلطه ده او زما یو دلته ډاکټر مرګره دی غماته کله کله غپ لګي وې د خپل علماء ملګرو ته وای چې اوس قول ولا حد زمانہ نه ده اوس خلک اخیری له صورتونه ټول یادي پويږي او خبره ټیک ده ها ته یو مسله بیان کی غپ چیزې بل عالم نه تاسو کړی وي پوه شو زما به خبره باندې لګ دا کور کې پوي کی دیو جنا چې کم سړی نکونه زیات شي حدیث کې ګوره علماء لیکلي چې کم سړی نکونه زیات شي د سره رزق کې تنګي رسی دا غربت سبب دی نکونو پر خودل غربت سبب دی نکونو کټ کول د غربت سبب نه دی البته کچری ډیر زیات کچری ډیر نیوی زیات شوی نو دا حدیث مبارکاو بیا خیر دې تاخير کول یعنی دا مطلب چې ډیر زیات غټ نه وي بیا کنه کټ کی خیر ده خو ګوره دې کې ما غالبا یو کلم کتلو چې انساني د فطر انسان د پر د بیماریانو پر غټ سبب نکونه دي تاسو ویلي دلته ذکر کړی بعد کې رزي چې نکونه په غخونو سره کټ کول ندي پکار دین ابرس بیماری لګي د برګواله نه وي یو اور دینه علاوه د خېټه مختلف بیماریاں لګي دا خبره ز کوم دین نکونو لاندې چې استنجاو کې ګن پتی کی کنه پتی کی اوغه سره به توري جو چاولې روټي وخوري نه چې کم برکات ته تیر کړي چې بیماری کنه نور بسکه اور یا د مثال په توګه دینو کونو کې ګن پروت دی لا سره روټي خوري د کم مصریان دی یا مثال د نور چې کم دړی مزدوري غریبان کیدا نه دانو کونه صفاسه دی بیماری کې مناو چې دانو کونه د ګندوی تور یو باز یې د سی تور وی چې ګوره ته به روټي نه بس پاسي دی نه دا صفای خیال ساتي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې د نکونو کټ کېدو طریقه د غدا چې ابتدا او انتها دواړه به د خلاص باندې کوي دغه ترتیب دا دی
دا اکثر فیسبوک باندې چلی کی اگر چې زوري نه د امام غزالی رحمت الله علیه حواله سره ذکر کړي حدیث کې دا نشته ها زما دا لسونه دي کنه ګوره اے خلاص نه شروع اول دانوک بیا دا بیا دا بیا دا بیا دا 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 اور اخیری دا شروع مکم لاس نه کړي وا خلاص نه د دې ګوتې نه دانو کو ټول کټو ختم په سبانه کو خی باندې کو پوه شو په دې طریقې باندې نور کچا د زینه شروع کو کټي کو د ټول کټ کو هیڅ خبره نه ده خو امام غزالی رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی او د خپون دا طریقه ده ټیک شو کنه خپو طریقې ته نه ګوري دا خی خپا ده ټیک شو کنه یو طریقه دا چې کمی ګوت ست څنګه خلال د دې کې د خلال طریقې سره مونږ خلال د سګو خلال طریقه دا د ګوت ولا کور دلته نه ښکته غڅ لا سره دی ګوت نه نوک کټ کیدل شروع کدا بیا دا بیا دا بیا دا بیا دا اور بیا دا بیا دا بیا دا بیا دا بیا دا یو طریقه دا ده دویمه طریقه دا ده چې د سکارو کا چې خي ګوتې ولا یو ګوت پرې دا چې کومه ګوت پرې دی دا سالور وړه کټ کا دا ګوت پرې دا بیا دا ټوله کټ کا بیا راشه په دی باندې نه ابتدا د خینه کړي او انتها د په سمې وکا په خي باندې وکړه دا ټیک ده یا خینه د کچونی ورکوټي ګوتې نه شروع کا په دی اخیری ورکوټي ګوتې مې ختم کا دا ټیک ځم په خبر مې پوښي نو کوله په غورځینا نو کو نه ځان ته رومال کیدا رغون به کې کچرته دفن کې شي ټیم د سره ډورو دفنی کا کنو کور کې چرته ونوي ونی بیخته بي واچي جادو کې د نوک ډیر اثر دی ها صحیح ده د سره ډیر خبرې متعلق دي خغا در توایم نه بیا تاسو کورونو کې نور ته غول جوړوي پوه شو په دې خبره باندې خدای جادو کې استعمالي کی ها د احتیاط کوي خپل اعضاء دفن کوي خبره ختمه خزو د پانه دا حکم دي چې وخته د کور کې دفن کوي بیا خزو وخته ډیر زیات استعمالي کی جادو کې ټیک دی کنه بریتونو سه احکام دي ګری ول احکام سبا خو د بریتونو در توایم صحیح ده کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم انساني فطرت تقاضی اور فطرتی انسان فطرت امور ذکر کړي نغه کې د بریتونه هم ذکر کړي چې دا د پیغمبر ټول انبیاء کرام علیهم الصلوات والسلام سنت دا چې بریتونه به کټ کولو ٹھیک شو اور د بریتونو په باره کې حدیثو کې د الفاظ راغلي واعف الشوارب یا انکه الشوارب دواړو معنا دادا چې کټ کیدو کې مبالغه کول چې لری نه د ښکاری چې بریډ اور مې والے دی ګوره ما خبرو ته سوچ کوي دومره بریتونه ورکوټی کول چې لری نه د ښکاری چې بلیډ اور باندې والے دی حالانکه بلیډ والے نه وي صحیح ده اوس ته مخکې تفصیل کوم احفاء اور انحاق لفظ په حدیثو کې راغلی دی او دې کې مبالغه پرته ده دیو جنا امام طحاوی رحمت الله علیه امام ونیفا رحمت الله علیه امام ابو یوسف صاحب امام محمد صاحب او جمهور سلف دا وی چې دین حلق مراد خاصه دی چې بلیډ سره صفه کول پکار دی یعنی دی بریتونه بالکل ختمول صرف ورکوټی کولو په مقابله کې بلیډ سره صفه کولو کې ثواب ډیر دی دا علماء کرام دا وی دا مشران په دې خبره باندې پوښي او بل امام بخاری رحمت الله علیه هم اندارای معلومیږي ولی غچ کم بخاری شریف کې دا باب ذکر کړی دی غی پس متصل دی ابن عمر رضی الله تعالی عنهما اثر ذکر کړی دی چې غیب د بریتونو کټ کیدو کې مبالغه کوله دومره چې د بریتونو لاندې کم سپینه سرمند دا بلری نخ کړی دا اور دې سره سره د شوندو کم اطراف دي د دې صفای هم لګ ما ته وګوري دا بریتونه دي دا اطراف دي ها شوندو اطراف دا صفای ٹھیک شو کنه دا ټیک دی دا کول پکار دي د دې برعکس اهل مدینه اور بعض تابعینو مذهب داو چې بریتونه ورکوټی کول زیات افضل دي په نسبت ته بلیډ باندې وال ګوره د مخ کې کم ائمه کرامو امام طحاوی صاحب امام ونیفا صاحب امام محمد صاحب امام یوسف صاحب دی وی چې بلیډ والا افضل دي او دی وی چې نه ورکوټی کول افضل دي بلیډ نه دیوال پکار امام مالک صاحب رحمت الله علیه قاضی عیاض اور بعض سلف دار ایدا چې بریتونه بالکل بلیډ سره وال دا مسلکی رضی مسله دا مطلب اګین آسان مثال مې تاسو زه پوي کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو قوم رالو چې موږ اسلام کې داخلي وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته کلمه ویله او واقع عیرینین ورته ویل کی هغه چې مدینې نه بار لاړو کنه کم صحابه کرام چې هغه او خان سرولو او خان یو تختولو صحابه کرام شهید کو به ټوکړي ټوکړي کو ایته مسله وي مسله دا چې هغه کټ کول پوسا کټ کول شبا کټ کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صحابه کرام وګوري چې دا گرفتار کی چیرې وستو نو پیغمبر علیہ السلام ور سره اندا کارو کو ول انور تا واچو یو وخت پي والا سی ونه کټ کو اور خود تکلیف سره مړ کو چې څنګه کړی دا بیا غنه پس وحی رااله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک دا حکم وکړو چې دا ټیک مسله بنه کوي نه دا علما وایي چې دا بریتونه بلیډ سره کټ کوي نه دا مسله کې رضی او دا بدعت دی پوه شو په دې خبره وی بلیډ سره بنه کوي نو
او به دا ویلی دي چې کم سړی بلیډ سره د بریتونه صفقي غي د پر تعذيب هم ذکر کړی دی اور یعنی دا چې کچره قاضي ورته سزا ورکول وغړي نو سزا هم ورکول شي خو بیا هم د حدیث کې احفاء او انحاق د الفاظونه او د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د قول نه د معلومیږي چې د کې دومره سختی نه دی کول پکار البته دا مناسب ده چې بریتونه د وړکې او د کې د مبالغه کی خو بالکل د حلق نه کوي یا د دې سره مشابهت نه ځان ساتي ماز د فضیلت د لپاره خامخا ځان بدعت او د مسلب پکې راوصل نه دی پکار یعنی ورکوټی کوي ډیر خو بلیډ ور باندې ما ویل د بعض علما ورته بدعت ویل دي چې بدعت نه بچي اور کار د وشي مولا علی کری رحمت الله علیه وای چې دا احفاء د سیدا لکه حلق دا نه وی چې حلق یعنی بلیډ سره وال دي خود سیدا لکه بلیډ سره وال خو هغه په نسبت باندې بعضو اقوال نه دا معلومیږي چې بالکل بلیډ سره ول دا مکروه او بدعت دي لہذا اختلاف نه وتل نو د لپاره مناسب دادا چې کټ کولو کې ډیره زیاته مبالغه نه کوي اور چې پته ولګي چې بریتونه وړ دي بلیډ سره نه دی والی یعنی دې مس کې یو فرق پکار دی آسان الفاظو کې بزرته دا وې چې کینچی سره ورکوټی کې بس خبره ختمه ده لانجې نه بوځي ټیک شو کنه بلیډز کې لګا گزاره کوي اور بریتونو ورکوټی کولو طریقه څه ده چې د بریتونو کم ویخته په شونډو نخکته دي نو دا په کټ کې او شونډو سره به برابر کې چې دا شونډو کم سرواله دي دا په نظر رضی دا بل اجماع سنت ته دومره بریتونه کټ کول چې د شونډو کم سرواله دي دا ښکاری اور دومره نری کولی جایز دي لکه د وروزو برابر بالکل نری بریتونه جوړول دا ټیک دی دی اجازه شته دی البته بریتونه دومره غټ ساتل چې شونډو نه ښکته زوړند وي اور پته نه لګي شریعت کې دا ناجیز او حرام دي اور د مشکات شریف روایت پیغمبر علیه السلام فرمایي من لم یاخذ من شاربی فلیس منا چا چې بریتونه ورکوټی نه کوه زمونږ نه دی هغه یو سړی وغړل بریتونه خبره کوله سړی د سترګې غړول وي زه خبره کوم خو بریتونه ورته چوت کوی زه لاګم نه چې خله د پټي پته نه لګي چې د आवाज کم ځای نه ځای کوي ډو لګیدل دی صحیح ده نو بریتونه ورکوټی پکار دي چې خپل مبارک د ښکاری ټیک ده کنه اور تاسو پته جلد یو پوکولی ملا دیغه سنت او خلاف ټول ژوندۍ زه د ملګرو ته چې سړی د خپل شکل او صورت د سنت مطابق نه نغاب سنت څه بیان کی نو په خبره باندې پوه شو یو خبره یا ساته د حق عالم یو دلیل دا هم دی چې غیب د ژوندۍ د سنت مطابق وي څه مطابق وي او سنت او خلاف ورزي نه کی پوه شو په خبره مدا ډیر غټ دلیل دی اور بل دسه عالم الله ول عالم هغه چې چهره ته وګوري ته اخرت اور الله یاد شي اور چې شاته وګوري ته چې په داخلي مو ولینو اب سمولای په خبره باندې پوه شوي نور بسی شرکینیتن ما خبرو کې نور مخبل بیا سوچ کوي البته میدان جنگ کې چې کله مجاهدین بر سره پیکار وي اور هغه د پر د غټو بریتونو اجازه شته مجاهد بیا زنده باد خان دی وګټله اور قصید پر چې فیصله کو روب وي او زموږه د قاضیانو خو مو بي خو بسایا د جان مجان هی سینه وی کنه پینټ شرټ کې ناس ته شیا سه کوتک اور یا امیر د پارا لشکر امیر وی غړ بریتونه ټیک ته یا جلاد وی سزا سور کی کوړی اور یا لسونه په کټ کوي صحیح ده هغه غړ بریتونه پکار دی غړ بریتونو کې روب دی نغه کا غړ بریتونه پری دی ټیک ته خو شرط ده چې شوندو طرف ته بینه پری دی دسه کې به وګدوالي کې پری دی ها په خبره باندې انسان پوي کې دا نه چې خلی پټي پته نه لګي چې سو خبري گئی دسه وګدوالي کې نه په وګدوالي کې لمبئی کې اور اطرافو کې ستل شي اور کچره ورته یو سوکه جوړه کې نه دان ټیک دی پوه شو په خبره خدا چاته اجازه ته قاضی تا امیر تا جلاد تا مجاهد تا ٹھیک ده کنه خو چوڑی کې به دسي کې به زیات نه پریدي نو دې مسایلو باندې عمل کو دا نه چې مو ورېدلو او بیا په عمل نه وي ٹھیک ده کنه ان شاء الله